ماشومان له پارامبي څنګه جوړوي په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د پارامبي د جوړولو صحیح طریقه ښیم. زیاتکر کسان دفتر ته راشي د هغې په اوږدو اوږدو لیڼونو کې ولاړي چې کله کاونټر ته ورورسي نو څه نه څه شی پاتې کړی نو د هغې د وجې نه د هغه کړاو مو شي او وخت هم ضایع شي او پارامبي چې دی هغه جوړ نه شي. او نن سبا چې دی د هر ماشوم دپاره پارامبي لازم دی. په اسکول کې هم لګي دغه شان دي که تاسو ورله په صحت کارډ باندې علاج کوئ نو د صحت کارډ علاج چې دی هغه په غیر پارامبي نه د ماشومانو نه کیږي لکه پارامبي د هغې دپاره لازم دی. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو هر کله چې تاسو خپل ماشوم له پارامبي جوړوئ د هغې نه مخکې به هغه له برث سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوئ. کوم د پیدایش سرټیفیکیټ چې دی دا به جوړوئ. که هغه تاسو نه جوړ کړی نو پارامبي چې دی بیا له ده نه جوړېږي. برث سرټیفیکیټ چې دی دا به ستاسو په یونین کونسل کې جوړېږي. ستاسو د علاقې چې کوم یونین کونسل وي هلته به لاړ شئ هغه له به برث سرټیفیکیټ جوړ کړئ. خو چې برث سرټیفیکیټ جوړوئ نو په هغې کې به تاریخ پیدایش چې دی دا به صحیح ورچوئ. نومونه به ګورئ نومونه به صحیح ورچوئ. اکثر خلک په دغه ځای کې غلطي وکړي نوم یا غلط ورواچوي یا کم پیدایش چې دی هغه غلط ورواچوي. نو دوباره چې بیا دا تاسو بدلوئ نو تاسو ته به ډېره مشکله چې دا به راځي. نو نومونه به وګورئ چې نومونه صحیح دي که نه دي. بیا به هلته کې تاریخ پیدایش وګورئ چې دا تاریخ پیدایش صحیح دی که نه دی. ځکه اکثر ځینې ماشومان یې هغه نږدې عمرونه چې دي دا ور واچولی شي نو بیا د هغې وروسته مشکله چې ده هغه به تاسو ته جوړېږي. نو دغه هر سره به وګوره دا به بیا له ځان سره راوالی برث سرټیفیکیټ. چې کله برث سرټیفیکیټ جوړ شو دا به راوالی نو د هغې نه وروسته بیا تاسو نادرا ته ځئ. خو چې نادرا ته ځئ نو تاسو به خپل شناختي کارډ هم وګورئ چې ستاسو شناختي کارډ خو اکسپایر نه دی. که ستاسو شناختي کارډ اکسپایر وي نو لاول به ستاسو شناختي کارډ چې دی دا به نوی کېږي. اکسپایر شناختي کارډ چې دی داسې هم مه ګرځوئ ځکه چې اکسپایر شناختي کارډ په یو ځای کې هم کار نه کوي. نو لاول خپل شناختي کارډ چې دی دا نوی کوئ. که شناختي کارډ ونه وي نو خپل د واده ریکارډ به وګورئ چې ستاسو د واده ریکارډ په نادرا کې ختلی که نه دی. که د واده ریکارډ یو ختلی نو د هغې نه وروسته به بیا تاسو نادرا دفتر ته لاړ شئ او هغه برث سرټیفیکیټ به راولی نو تاسو به د هغې نه وروسته بیا خپل ماشوم له پارامبي چې دی به تاسو جوړولی شئ. که د واده ریکارډ د مور ختلی نو مور به ورسره ځي. که د پلار ختلی نو پلار به ورسره ځي. که د دواړو ختلی او دواړه په ملک کې موجود دي نو چې دواړه لاړ شي نو بیا به تاسو له واپسي کاغذ نه درکوي چې په کلي کې دا دستخط کوي د 16 ګریډ نه بره کم افسر چې نو اکثر تاسو ته وایي دا کاغذ چې دی دا دستخط کوي څنګه چې تاسو په شناختي کارډ کې دستخط کوئ نو هغه کاغذ به نه درکوي. که مور پلار دواړه لاړل که په دې کې یو کس لاړو نو تاسو له به هغه کاغذ درکوي هغه به راوړئ. تاسو په کلي کې به د 16 ګریډ نه کم بره افسر وي د هغه نه به هغه دستخط کوي او واپسي به دغه راواخلئ او په نادرا کې به جمع کوئ. نو تاسو ته به هلته کې بیا ټایم درکړي. په یو هفته کې چې دی پارامبي چې دی دا میلاویږي نو یو هفته پس چې دی تاسو خپل پارامبي راغستی شئ د دې پیس چې دی 100 روپۍ دی. که یو هفته پسې راغلی نو 100 روپۍ پیس دی د اوسه پورې چې دی 100 روپۍ پیس و. او که دغه شانتې تاسو ارجنټ راغلی په ورځ یا په دویمه ورځ تاسو ته میلاویږي نو بیا به ستاسو نه 1500 روپۍ چې دي دا به حلي. نو په دې طریقه تاسو خپل ماشوم له چې دی پارامبي جوړولی شئ. که دا هر سره ستاسو نامکمل نو بیا ستاسو د ماشوم پارامبي چې دی دا نه جوړېږي. نو دغه ډاکومنټ چې دی دا د هغې لپاره لازم دي. که دا ویډیو مو خوښه شي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړئ. او داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.